بسم الله الرحمن الرحیم. عدنان بھائی ته ډیره شکریه. لکه څنګه ټول پاکستان کې بل ټولې دنیا کې یو ډیر غم غوسه دی ځکه چې 40 نږدې شوی دی. مو خلک ډیر لوی تعداد کې کربلای مولا ته سی نجاف نه پیدل ایدی پورا پاکستان ټولې دنیا نه زایرین ارسی خو بیا ایمو پر چینار نه خال ډیر شوق سچي او ډیر مخ کې دخیلی کوي. ټول غریبان خلق دي او ای کومه اجازه ولا مسله دی هغه ډیره قیمتي دی هغه کې مالدوري خالصي کوم غریب خال دی هغه بایروټ سي بسو کې سفر کوي. نو دی پیری هم ډیر خوشاله وي. مو وزیر داخله محسن نقوی څو څوارې عراق دورې وکړلې ایران ته لوړلو او ډیر خلکو ته اطمینان ویر کو خوشخبری ویر کړي چې دوري به ډیر ښه انتظامات وي او ډیر سہولیات بوي کربلایانو ته زایرینو ته. خو اوس تقریبا نږدې وخت کې اچانک یو داسې شاعر وتلو چې دوی چې نه زمینی سفر به څوک نه کوي. دا خو سوالانه پیدا کیږي. دا خلکو خو دا شیاو خو مخ کې بلسونه کټول خاطنه ظالمان بدشیون بو او یو کول بلوړ یو لاس به کاټو بل بلو کول بلوړ بل به کاټو. امام حسین زیارت بتلل نو سمغه امام حسین منونی دي مغه زایرین دي مغه دي ماهبانی اهل بیت دي. نه دا په هیڅ اصول سانستانیږي دا بخوامه خود سي هیڅ کله به څوک ستنه نشي ځکه چې مو خپل پر چنور ولا لیارو کې دي وتلیا دي لوړا دي. خو مو حکومت نه دا مطالبه کو چې کدوې ته خطراوي د سکیورټي یا بل چونه خطراوي وته سکیورټي نشي ور کوله نه مهرباني دو کې سکیورټي د زایرینو تویر کی اولیاره دوته سپو کی. دا خلق دوی جذبات ما ختم کوي دوی جذبات ته نقصان ما رسوي. حکومت دا ټول خپل سوره غي د بروي کور وروړي او خلکو ته د لیاره ویر کی چې خلک زیارات ته لوټ شي. کني دا ټول خلک دا ټول پاکستان او ټول دنیا شیابو د پاکستاني دغه خبري مخالف وي او خاص کر وزیر داخله کوم دی هغه خو خپل دی هغه خپل یا د اهل بیت ځان غبولي ندی ته نو په کور چې دی دا ورکی د څه خبره وروتلی وای او څه پاکستان شیاو چې کومه واپس سلا وکړه څه غوي کوله غصبمو بالکل ویلوړو بالکل سمتا پی کیو هیڅ خبره کې بمو رس نرڅ